چرته اوس یو بل زګین کې بیا وی واکې کړل واک ته زمون پښتانه وی بروزنی وار واک بروزنی وار خزدا د سړو په میانس کې واک کړل مولیانو او بیا موږ ته تنگ نظری ویل دا ویم کله الله د رسول قانون منل تنگ نظری ټول دنیا گواشي چې دا عجز تنگ نظر دی کله الله او د رسول قانون منل تنگ نظری ما ته قبول لچ ز تنگ نظر بس وای تنگ نظری کړل او خزه ته د ازادي نشته ټیک ده نشته ما د وراثت په جواب کې تاسو ته ویلو قسم په الله خزه ته وراثت کافرو نه ورکاو نن من درته ویلی چې د چین نظریه دا کم چې تاسو د انسانیت او غټ نظری ورته وای تنگ نظری نه کولاو نظری ورته وای د دیو نظریه دا وا چې خزه پورا انسان نه دی پدې کې پورا روح ویل نشته او نن هم درته ویم اسلام به تلال شي ان شاء الله العزیز پته بولی څنګه چې روفي ویلو چې مسلمانانو په دې وګټله چې خزو ته ازادي ورنکړه او موږ چې ذلیل او خوار شو نو موږ خزو ته ازادي ورکړه او چل چې چا څنګه خواخه داسې خلک چې د معاشرې نه ورک کي معنی دا چې د داسې خلکو تحقیق وکړی شي چې دا د کم کورینۍ دي په کومه معاشره کې اوسیږي که دا مړ شي نو چې د ده سموالات نه کوي په زندګۍ کې د ده سموالات نه کوي د زړه نه دوستي ورسه نه کوي که دی مړ شي د ده جنازې ته به نه حاضرېږي د ده تعزیت ته به نه حاضرېږي چې کوم سړی د اسلام یو عقیده یا کمی یا پکې زیاته بدعتي دی که نه تاسو د رسول الله ابن عباس قول نه دی اورېدلی چې می جنازې ته حاضري کوئ می تپوس کوئ که می بیمار شو می تپوس کوئ او می جنازې ته حاضري کوئ او که مړ شو جو په یو زګین کې دی پروت دی چې خلک ته عبرت والي ستا په نظر درته د ټولو پښتنو امتیازې وکم چې په کومو کې لږ شانته ایمان شته دا نظر دی دا غټ نظري ده پرتوګو باسه دې ته نظر وای تا ته شرم نه درځي بیا دې تم دا تنګړې ښکاره که نه دې خلکو ته وښایه غټ نظري ده سپیره بچیه دا هغه خلک که نه چې دا پیداوار د په پیداوار کې غلطي شوي که د په پیداوار کې غلطي نه وای شوي د به دا قسمه خبرې نه کولې د الله سړی نه دی بې غیرته په دې جنت حرام دی د جنت خوشبو هم پې حرامه ده د یوس تیر دی د دې څه به د زړه نه دوستي نه کوي دویم مواسات دا په وقت د ضرورت کې کېدی شي مواسات څه معنی وه چې د زړه نه دوستي نه په وقت د ضرورت کې غمخواري دا کولی شي مثال په طور ستاسو په معاشره کې یو عیسایي دی هغه مړ شو یو عیسایي دی هغه مړ شو د عیسایي دی د هغه پلار مثال په طور مړ شو نو ته ورتلی شي څه همدردي ورسه کولی شي وخت مطابق ستا پلار مړ دی موږ ته دوک دی چې ته ستا پلار مړ شو موږ ته افسوس دی او بچی زړه غټ ساته الیاس ګومن صاحب چې په کوم الفاظو کې لیکي دا ویلی شي کافر تم دا ویلی شي چې ستا په معاشره کې اوسېږي ځکه د مواساتو نه کېدی شي چې دغه سړی هدایت طرف ته راشي صحیح طرف ته راشي دریم نمبر مدارات معنی دا وه چې غمخواري دي نه بس وقت مطابق خاطر تواضع کې د انسان لکه مثال به طور ته په بازار کې د دې مثال لس دی او ستا خواته کافر دی او ستا نه هغه مضبوط دی طاقتور دی د هغه د شر نه د بچ کېدو دپاره تا هغه ته کل ناکلی وی څنګه هللی شیخ صاحب ښایي داسې ورته کل ناکلی وی نو دا نه ستا محبت شته او نه دې ورسره اوس غمخواري شته صرف ځان بچ کولو دپاره په دغه موقع باندې دا کولی شي د هغه د شر نه د بچ کېدو دپاره که د شر د وجې نه یوازې څه په زړه کې ته تمې ساتي نو د دې جواز فتوا بیا زموږ نه نشو غوښتی موږ جایز ده دي معاملات او چې کوم سړی ورسه کوي دي منګلس موږ وایي تعالی الله درکړلی الله دې له نور مال هم درکړي موږ د چا په مال خو نه خفه کېږو زه خو همیشه خلکو ته
که د چا څه مال دی مال تی هم پیدا نشته، که د چا څه نشته هم تی راله پیدا نشته، چې کله تی ما ته پیدا نشته زه ولې د چا په هغې خفه شم. دا خو تی چې حسد کې لوغلیږي او مړ شي، حسد خپل وخوړي خفه کېږي چې د مولوي صاحب څخه ګاړی وشي ستا زړه ټک کوي چوي. موږ به دې نه خفه کېږو، موږ وایو الله دې نور هم درکړي. زموږ مسلمان رور چې ستاسو څومره مالي دومره به موږ خوشحاله. زموږ یو مسلمان رور د بل محتاج نه دی. زموږ اکابرو کې بعضې فرمایي د قرض بوج دومره زیاتي که نه که غر راته په ولو کېدی دا به ویسم خو د چا 15 روپۍ قرض بوج نشم وړی. موږ چا د کوم مؤمن په تاسو کې یو کس نشي کېدی تر څو پورې چې د خپل مسلمان رور دپاره هغه شیز نه خوښ کړی چې ځان دپاره خوښوي. زه د ځان دپاره غربت نه خوښوم، زه د خپل مؤمن رور دپاره څنګه خوښولی شم؟ زه خو به دې خوشحالېږم چې زموږ یو مسلماني ښه ګاړی ورسئ، ښه بنګله ورسئ، ښه مال ورسئ، والله وله نور هم ښه ډېر مال راولي، خو چې اسلام نه هېروئ، خپل نبي نه هېروئ، حقوق د بندګانو پکې نه هېروئ. بس موږ ورته ایمان معیار صحابه کرام ښایو، دی په هغې پسې روان دی. طلحه بن عبیدالله عثمان رضی الله تعالی عنه په 1 لکه درهمه باندې ځمکه خرڅه کړه او د شپې ورله خوب نه ورته. خپل خادمانو ته هغه پیسې حواله کړې، سهار نه مخکې ټولې ایښلې وي. ویل اوس زما د زړه بوج کم شو. موږ درته هغه صحابه کرامو خبرې سیره وکړې چې د هغوی په شانتې دې الله جوړ کړه چې تی شیندې او الله یې له لاس له راولي. موږ خو ستا خواهی لټو، د سهار یو ملایکه اعلان کوي الله کم سړی چې ورکړه کوي تی ورله ورکه، تی ورله ورکه. د کم سړي لاس چې اوږده دي خلکو له ورکول کوي تی ورله ورکه. او بله فرشته اعلان کوي چې کم سړی نه ورکوي الله ممسک تم تی بند کړه. موږ خو ستا خیر لټو، ستا په مال باندې څوک خفه کېږي، خو درته وایي چې صحیح زیږېنکي استعمال نور دې د الله درکړي، صحیح زیږېنکي استعمال. لکه په دې وطن کې عجیبه منطق دی. شیخ ادریس صاحب پلیټر وخوړو، د ده په زړه باندې خارخ راغی. شیخ ادریس صاحب پلیټر وخوړو. لکه کله ناکله زه موږ ته خلک وایي مولیان حلوا خوري، حلوا ښه شی دی، زه یم که بد شی دی، وایي ښه شی دی. زه یم ښه شی د انسان خوراک دی که د ځناور خوراک دی؟ ښه شی د انسان خوراک دی که د ځناور خوراک دی؟ کله ناکله صحابه کرامو حالات ګورئ. رسول الله دا یو صحابي باغ ته لاړ، باغ ته ابو بکر هم خوراک نه دی کړی، عمر، دا دواړه هم د ځان سره بوتلي. نبي علیه الصلاة والسلام له هغه چیلې حلال کړه. او که دا بعضې خلک په هغه دور کې دي ویلی چې وګوره دا پیغمبر دی او د هغه باغ ته لاړ. لکه څنګه چې نن سبا علیم لاړ شي چېرته هوټل ته، د په زړه باندې خړه راشي. د الله بنده خوشحاله شه چې د خلکو په زړه کې د پیغمبر د وارث قدر شته، چې د ده قدر وته خو د ده د الفاظو قدر هم وته. بیا تا ته که 100 ځل وعظونه کېږي ستا اثر خو به تا نه کوي. لکه ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو شاګرد راغی، حضرت زه څه کار وکړم؟ ویل لاړ شي په مسجد کې اوږده نفل کوه چې کله خلک په مسجد کې اخو ویل ریاکاري. امام صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې د څو پورې خلکو عظمت ستا په زړه کې، ته اوږد لمونځ کوې د هغوی به ستا په زړه کې عظمت وي چې په ده کې به خپله باندې دینکاري شته. خو نو ستا نه به د مسلې تپوس وکړي، نو د دین د نشر اشاعت لاره ستا د اوږده رکعته نفل وګرځېد. اوس یو سړي په زړه کې د علیم هېڅ عظمت نشته، که ورته 100 ځل واز نصیحت کوي څه اثر پرې کوي نه. نو د دې اولنی فلین دا دی چې د پیغمبر د وارث د عظمت ختم. نو زه وایم که حلوا خوراک چېرته د سپي خو سپو ته یې اچوه، او که د ښه انسان خوراک یي خو په معاشره کې د ټولو نه ښه پیغمبر وایي پس مخ د ځمکه غوره چې دي هغه علمای کرام دي. او وی فرمایل زما عظمت چې په تاسو کې په یو ادنا کس څنګه دی، دا د چا الفاظ دي؟ دا د محمد مصطفی الفاظ دي. څه مطلب؟ تاسو عقیده زده کوئ، تمام انسانیت را جمع که د ادنا صحابي د خپو خاورې ته نه رسي، او تمام اصحاب را جمع که د یو نبی د خپو خاورې ته نه رسي، او تمام انبیا را جمع که د رسول الله مقام ته نه رسي. رسول الله سوی زما عظمت چې څنګه په تاسو کې په یو ادنا کس دی، په عامو خلکو د عالم عظمت هم هغه شان دی، هغه شانتیا دی. نو په معاشره کې ثابته شوه چې عظمت والا عالم دی، ښه انسان عالم دی، نو ښه شی خوراک د عالم دی. یو نمبر شو. دویم دا ده چې سبب په دې اجلاګانو باندې هم لږ خفه کېږي. بله ورځ یو کس انټرویو ورکوله،
وی چې زما په مخ کې په پنجاب کې په یو پروګرام کې یو چودري 70 लाख روپۍ په یو پروګرام کې صرف په یوې ډمې وشیندلې په هیچا دومره خارخ رانغی زمونږ په مردان کې یو پروګرام دلته 17 लाख روپۍ صرف یو کس په اجلاګانو په لار کې شیندلې په دې پښتنو نه عقل بیخي داسې پاسېدل داسې خر به تې ښی کم از کم په خپله لار خو ځي کله چا څه کار نه ساتي ته چې را اعتراض کې ستا په دې وطن کې دا څه لوبې کېږي کفر ته حمایت ستا د لاسو حاصل دی او صاحب دا یاد ساته موږ چې د پښتو کولو پښتو زه پښتون یم او فخر هم پې کوو په دې وجه هم کوو چې موږ کې حیا و غیرت و ایمان چې حیا وتله غیرت او ایمان وته که نو په داسې پښتو امتیاز هم څوک نه کوي په داسې پښتو باندې بیا څوک کوي څه د پښتو په معاشره کې به سیک چې اوسېده روژه به یې نیوه نه به یې شوه ماتولې حالانکې په سیک روژه د کم طرفه وه روژې په شرط کې دا د شخص مخصوص په وقت مخصوص شخص مخصوص وی چې مسلمان سړی وی یا هغه ښځه چې بیماري ورته نه کافر د کم طرف دی خو مسلمان نه دی سیک د ایمان په وجه باندې پښتون چې و هغه اوچاته شي ایمان ستا نه وي ته په تا پښتو باندې څوک کوي څه دغه پښتو بیا په ځان نیغه ومنډه دغه پښتو نه څه مطلب شو هېڅ مطلب ترې پاتې نه شو اول نمبر نن ستا د پښتو شرم نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي تر ټولو انبیاء کرامو په شریعت کې یو خبره وه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کله چې ستا نه حیا لاړه شي چې څه دې خوښه یا کوه ته چې خبرې مه کوه چې کوم سړي ویلی چې ښځو ته ازادي نه ده میلاو سیده ما ته نوم راولېږئ زما څه داسې لونډان شته چې پلاران وله واده نه کوي زه یې پسې لېږمه د ده خور او مور ته بیا پته لګه زما نه دې ملک تپوس وکړي چې پولیس یې زبان نشي کنټرولولی فوج یې زبان نشي کنټرولولی قانون یې زبان نشي کنټرولولی زموږ سپین او صفا چیلنج دی چې کم سړی د پښتو په معاشره کې داسې خبره کوي موږ ته یې پته ولګي که ته د ذلدیر په ځمکه وي که نو او ستا په کور ما لونډان دروانه چیلو زما نوم بدل که مخ راله تور که دا لباس رانه وباسه دا د حیا او چې کومه سزا ستا خوښه یا ماته راکړه ملک دې ما کنټرول کړي بیا د پولیس ما کنټرول کړي چې دا زبان نشي کنټرولولی ملک ته اسلامي لا اله الا الله محمد رسول الله زما هلمټ نه پولیس ما ودرئ زما په موټر سایکل او په ګاډي باندې نمبر پلیټ نشته ما ودرئ دنیایي ده ملک د دې په نوم باندې آزاد دی د هلمټ په نوم د نمبر پلیټ په نوم باندې په دې نوم باندې آزاد دی د کلمې په نوم آزاد دی چې کم سړی پکې زما د الله او د نبي قانون ته کنځل کوي که نو د ده په کور ما دا لونډان تر د سیل موروانه چې لږ زما نوم د سپي سزا دې ماته راکړي اول نمبر او چې ستا په بله علاقه کې ده په ضلع مردان کې ده د ضلع مردان د علماو فرض دا دي چارسده کې ده د چارسدې د علماو فرض دا دي په پستو خبرو باندې یوازې دا شی نه کېږي دا به عمري ذهن جلال والا سوک د موسی به غواړي وکئ چېرې نو په اجرا باندې شیندید د الله ته چېرته بېغیرت ته چېرته افسوس ورنه رغی چېرته یې د حرامو زور ورنه کړ ملا چې 2 روپۍ حرام یې واخېسته پلیټر یې وخوړه خیک